یو سړی د اسم اعظم په تکل کې وته چې یاره زه اسم اعظم زده کوم دغه مولانا صاحب پسې لاړو چې ما ته د اسم اعظم راکړئ اسم اعظم کې ډېر لوی کمال دی ډېر طاقت دی مال یې راکړئ هغه ورته وایي د دې زده کول اسان دي خو د دې پاسداري کول ګران دي بیا وایي نه چې خیر دی مال یې راکړئ وایي ته وپیسه کې وایي زه وپیچې د ظلم خلاف کارونه کوم وایي صحیح ده وایي اول داسې وکړه چې د پلانکي چوک ته لاړ شه او په دغه چوک کې وګوره په دغه چوک کې صرف وګوره تماشا وکړه څه به کښېنه واپس راشه هغه لاړو هغه ځای ته هغه ځای کې لږ ساعت تېر کړو واپس راغی هغه استاد یې ورته وایي اوس ووایه څه دې ولیده وایي مال ته ولیده چې یو بابا را روان دی او ګېډۍ په سر دی او یو نوجوان پولیس دی هغه راغی دغه بابا له یو دیګه ورکړه او دا ګېډۍ ترې واخیستو او ځان له یې وړو کاش په دغه ټیم کې زما سره د اسم اعظم وي که نه نو دا سړی په دې ځمکه ورمنډو هغه دې بچي ما ورته نه وي چې اسم اعظم زده کول اسان دي خو د دې پاسداري کول د دې هغه خیال ساتل دا بیا ډېر ګران دی دا کم سړی چې تا لیدو دا بابا چې دا یې وغورځو دغه زما د اسم اعظم استاد دی نو اولیاء الله چاته وایي نه چې زه د الله ولي یم زه ډېر بزرګ یم او زه رسېدلی سړی یم او زنانه ورته هم ناست دی ستا خو د زنانو نه ستر دی پرده ده ولې په کومه خبره باندې زنانه ستا دپاره جایز شوه چې ته زنانه دمې او لګیا یې ورسره او د هغې سره ټول حالات او هر څه چې کوم دی زنانه نه معلومې او بیا د هغوی چې کوم دي داسې ویډیوګانې معاشرې ته راغلي دي چې توبې وباسي